قرأ آية نمبر 103. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. صدق الله العظيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، قال الله تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله في أيام معدودات إلى آخر الآية. رو د حج احکامات هغه شروع او د زمانه جاهلیت چې کومې خبرې وي، خصوصا په حج کې با چې جاهلانو او مشرکانو د ځان نه کومې خبرې جوړولې، نو الله تعالی په هغې باندې رد کو او مسلمانانو ته د صحیح حج طریقه الله تعالی ښودله. دې آیات کې هم الله تعالی د حج متعلق یو خبره کوي او هغه داسې ده چې په زمانه جاهلیت کې به مشرکانو به داسې چل کوو چې کله به حج وکړو نو بیا به په مینا کې دوی ایسارېدل. نو عام طور باندې فقها داسې وایي چې که انسان د 12مې ورځې د اختر پورې ایسار شي، یعنې 2 ورځې بعد، نو دام جایز دي. او که انسان 14 ته ایسار شي او شیطانان اولي په 3مه ورځ باندې هم، نو دام جایز دي. خو مشرکانو به داسې کول چې بعضو به داسې وي چې په 14مه ورځ باندې خامخا ایسارېدل لازمي دي، او بعضو به داسې وي چې په 12مه ورځ باندې د مینا نه راتلل دا لازمي دي. نو الله تعالی خو یو د هغوی خبره ختمه کړه چې ګوره فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیه. که څوک په مینا کې 2 ورځې ایسار شو نو په ده باندې هم څه ګناه نشته. ومن تأخر، او که څوک په مینا کې ایسار شو 14مې ورځې ته، فلا اثم علیه، په ده باندې هم څه ګناه نشته. نو الله تعالی د دې مشرکانو هغه جګړه ختمه کړه چې که څوک په مینا کې په 12مه ورځ باندې واپس راځي هم صحیح ده، او که څوک 14مې ورځې ته ایسارېږي نو هم صحیح ده. خو دې نه موږ ته فایده راووته، او هغه فایده داسې ده چې ګوره په شریعت کې په کومو مسلو کې گنجایش دی نو مسلمانان له هغې کې جګړې نه دي پکار. لکه مثلا یو انسان دی هغه چې دی نو لاس ته دې ځای پورې اوچت کړه، دا هم جایز دی. یو انسان چې دی نو لاسونه دې ځای پورې اوچت کړه، دا هم جایز دی. یو انسان مثلا لاسونه دې ځای پورې، دا هم صحیح ده. علما داسې وایي چې که تاسو چېرته کې لمونځ شروع کوئ او دې ځای پورې تاسو لاسونه اوچت کړه نو دام پکې راغی، دام پکې راغی، او په دې باندې عمل وشوه. اوس په دې باندې جګړه نه ده پکار، ځکه په دې باندې هم حدیث شته، په دې باندې هم شته، او په دې هم حدیث شته. نو مسلمانان له چې په کومه شریعت کې په کومه مسله کې څومره گنجایش شي نو جګړې نه دي پکار. یا مثلا انسان چې دی نو لاس کېښودو په نامه باندې، دا هم جایز دی. یو انسان د نامه نه لاندې کېښودو، دا هم جایز دی. او انسان د نامه نه لږ رابره کړو نو دا هم جایز دی. اوس په دې به چا سره جګړې نه کوي چې لکه تا لاس دلته ولې کېښودو، دی بل دلته ولې کېښودو، دا بل دلته ولې کېښودو. ځکه په شریعت کې په دې مسلو کې گنجایش دی. د قرآن مجید د دې آیات نه معلومیږي چې ګوره فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیه. که چا تعدي وکړه او په 12مه ورځ باندې د مینا نه راغی نو دی هم ګناهګار نه دی. او که څوک 14مې ورځې ته ایسار شو نو فلا اثم علیه، په ده باندې ګناه نشته. نو په شریعت کې گنجایش دی، پابندي پکې ډېره نشته. خو دې نه مخکې الله تعالی فرمایي چې ګوره واذکروا الله فی ایام معدودات. تاسو داسې وکړئ چې هغه څو ورځې د شمار دي نو په هغې کې د الله تعالی ذکر ډېر زیات وکړئ. علماو د دې نه څه مطلب دی؟
و دینه اصل کې ایام التشریق چې نو دا غي ذکر ته مطلب دی. څه مطلب؟ عام طور باندې چې کله غټ اختري نو دا غي نه یو ورځ مخکې او د اختر د څلورمې ورځې د مازیګر د مونځ پورې د امام ابو حنیفه رحمه الله په مسلک کې په 23 منځونو کې امام او مقتدی او نارینه انسان هغه په زور باندې دسي وي چې الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. او زنانه چې د نغیب په پټه باندې وي نو د دې دا مطلب دی چې الله تعالی فرمایي چې واذکر الله فی ایام معدودات، دا پنځه چې کومې ورځې دي نو په دې کې زما ذکر ډېر زیات وکړي. نو عام طور باندې مونږ دغه اختر نه یو ورځ مخکې او په څلورمې ورځې پورې د مونځ نه بعد دا ذکر کوو. خو دلته علماو ذکر کړی دي چې الله تعالی مطلق ذکر کړی چې واذکر الله فی ایام معدودات، نو په دغه ورځو کې د الله تعالی ذکر ډېر زیات افضل دی. یوازې مونږ سره تعلق نه ساتي بلکې په دغه ورځو کې به دا تکبیرات ډېر وي. او اصل کې دا تکبیرات چې کوم دي نو دا چې کله ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام راسم لو وتله للجبین او پاستر راسم لو وای په دغه ټیم کې د ابراهیم علیه السلام دا چړکۍ راخودله، خو الله تعالی ته حکم کړو چې تب غوسه نه کې غوسه د اسماعیل علیه السلام به غوسه نه. ابراهیم علیه السلام چړه راخودله خو په دې کې اثر نه کو. وای په دې کې جبرائیل علیه السلام د اسمان په دې کینارو کې را روانو او ګډ وسرو او आवाज وکړ الله اکبر الله اکبر. نو ابراهیم علیه السلام ته دې وکتل، هغه چې وکتل چې جبرائیل علیه السلام خو ګډ را روان کړی دی. نو حضرت ابراهیم علیه السلام وی لا اله الا الله والله اکبر. نو چې کله بیا اسماعیل علیه السلام چې پته وته ولګي زما پلار خو پاسېدل دی او زما خواته بل څوک هم ولاړ دی، نو هغه هم د سترګو نه پټۍ لرې کړه. نو چې هغه وکته نو جبرائیل علیه السلام راغلی او د اسماعیل علیه السلام په ځای باندې ګډ راوستو. نو اسماعیل علیه السلام وی لا اله الا الله والله اکبر، هغه الله اکبر ولله الحمد. تمام حمدونه الله تعالی لره دي او الله ډېر زیات لوی دی چې زما په ځای باندې الله تعالی ګډ راولېږو. نو عام طور باندې چې موږ تکبیرات وایو نو دا د جبرائیل علیه السلام سنت هم دي، دا د ابراهیم علیه السلام سنت هم دي، او دا د اسماعیل علیه السلام سنت هم دي، او دا د پیغمبر علیه السلام سنت هم دي. نو ځکه الله تعالی وی چې واذکر الله فی ایام معدودات، تاسو په دغه ورځو کې د الله تعالی ذکر ډېر زیات کوئ. او بیا دا میناغه خبره ختم کړه چې فمن تعجل فی یومین فلا اسم علیه، چا چې جلتی وکړه په دغه دوه ورځو کې په د ګناه نشته. ومن تأخر او څوک چې وروسته پاتې شو دیارلسمې ورځې ته فلا اسم علیه، په ده باندې ګناه نشته. لمن اتقى، دا د هغه چا دپاره دي چې څوک په ځان کې تقوا راولي. د دې څه مطلب دی؟ د دې یو مطلب دا دی چې الله تعالی فرمایي چې د حج نه به هغه انسان پاک راځي. ځکه حدیث شریف کې راغلی دی چې چا حج بیت الله شریف وکړو او د بکی کنځلې ونه کړې، د بکی جګړې ونه کړې، نو دې د ګناهونو نه داسې پاکیږي لکه په دغه ورځ باندې چې دی پیدا شوی. والله تعالی ذکر کړي من اتقى، د حج نه به هغه انسان پاک راځي چې په ځان کې تقوا پیدا کړي. مطلب حج په داسې طریقه باندې کړی چې د تقوا سره کړی، د الله نه پکې یریدلی، د احکاماتو خلاف نه کړي، نو هغه انسان له الله دا فضیلت ورکړي. یو دویم دا دی چې الله تعالی دلته کې حاجی ته دا خبره کوي چې واتقوا الله، د الله تعالی نه ویریږه. حج خو دې وکړو، خو د دې نه بعد چې کومه زندګي ده نو هغه په احتیاط باندې تېره کړه، په ځان کې تقوا پیدا کړه. دې وجې نه که یو انسان حج وکړو او د ده په زندګۍ کې تبدیلي را نغله، نو علما وایي چې د دې انسان په دې حج کې فرق دی. دغه شان که انسان مونځ کوي خو د ده په معاملاتو کې تبدیلي نه راځي، انسان مونځ کوي او تسبیح مړی او ښه مزیدار ګرځي را ګرځي او ښه اوږدې جامې مغوندي، خو د ده معاملات برابر نه دي، د ګاونډي سره سلوک ښه نه دی، په کور کې کردار برابر نه دی، روپۍ ته ټینګېدی نه شي، حرام کوي، نو د دې انسان په دې مونځ کې فرق دی. ځکه الله تعالی فرمایل چې واتقوا الله، اے حاجي صاحب
ورموز خو د حج دی ادا کو خو دې نه بعد چې کومه زندگی ده نو په احتیاط باندې تیروه. د دې وجې نه علماو دا ذکر کړی دي چې انسان چې کله حج وکړي وایي دله پکار دا ده چې په ده کې چېرته کې عجب او لویي پکې رانه شي. دی چېرته کې دا ونه وایي چې بس ما اوس حج وکړو زه کامل شوم او بس ډایرکټ به مې الله تعالی بخي. نه، انسان به په ځان کې تقوا راولي، په احتیاط سره به زندګي تېروي. د دې ترکو بلکې د دې عالم قبر چې دی نو دا په افغانستان کې دی، علامه عبدالرحمن الجامی رحمه الله. دا د دې علم یو کتاب دی او بلکې یو فن علم النحو ورته ویل کېږي. په ده کې لوی کتابونه د لیکلي، شرح جامع یو کتاب یې لیکلی، ډېر کتابونه یې لیکلي. د دې مرید دی او هغه تعلق ساتي د ترکي سره. نو دا مرید یې په خپله په یو کتاب کې لیکي چې زه کله د ده په مریدۍ کې وم نو ما ته به الله تعالی داسې ډېر نورانیت او ډېر ما ته به محسوسېده چې زما په دې علم کې ډېر برکت دی او ما ته به ډېر زیات اطمینان و سکون به راته و او یو رڼا به ما ته محسوسېده چې ما ته مخې ته الله تعالی رڼا بله کړې ده. خو دا مرید یې ووایي چې کله زه حج له لاړم وایي په کار دا و چې لکه زما دا رڼا نورم سیوا شوې وې، وایي زه ایسته کې زما هغه رڼا ختمه شوه، زه بالکل ما ته مخې ته تیاره تیاره ښکارېده. وایي زه د خپل استاذ پسې لاړم، وایي ما ورته وویل چې دغه شان خبره ده چې دلته کې ومه نو رڼا راته محسوسېده، برکت را سره و او چې هلته کې لاړم واپس راغلم نو هر څه راته تیاره ښکاري. وایي ما ته د خپل استاذ وویل چې اصل کې په تا کې عجب پیدا شوی دی. عجب دا دی چې دا ته ځان ډېر زیات لوی ښکاري، لکه تا دا خیال و چې مخکې نه زه یو لوی سړی یم او چې کله مې حج وکړو نو د دې نه بعد به زه نورم لوی شم، نو په تا کې تکبر او عجب راغلی دی. نو ځکه الله تعالی ستا نه هغه رڼا اغوستې ده. نو دا عالم و چې د هغې نه بعد ما بیا ډېره زیاته عاجزي شروع کړه، نو الله تعالی هغه رڼا ما له واپس راکړه. نو دې نه دا خبره معلومیږي چې الله تعالی فرمایي چې واتقوا الله، د الله تعالی نه ویرېږئ. نو انسان د الله تعالی په فضل باندې جنت ته تللی شي او انسان د الله تعالی په رحمت باندې جنت ته هغه تللی شي. یو حدیث شریف کې راغلی دی او بلکې دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ذکر کړی دی چې په بني اسرائیلو کې یو سړی و، وایي هغه له الله تعالی 1500 کاله زندګي ورکړې وه، 1500 کاله، او دا 1500 کاله د الله تعالی عبادت ته وقف کړې وه. خو دا الله تعالی ته ویلي و چې الله تعالی بس د رزق انتظام راله ته وکړې او ستا عبادت وکوم. وایي الله تعالی دله د انار یو بوټی هغه پیدا کړو او د هغې نه به د خوراک کوو بس دقې رزق و او 1500 کاله د الله عبادت وکړو. وایي چې کله یې د مرګ د وخت رانږدې شو او فرشته وله راغله، وایي د الله تعالی نه یو سوال وکړو چې یا الله تعالی داسې وکړه چې ټول عمر مې ستا عبادت وکړو نو دا سا زمانه په دې سجده کې واخله چې زه کله په سجده کې یم او دا روح رانه واخلي نو ډېره به ښه وي. وایي الله تعالی ورته چې دا دعا مې دله قبوله کړه. وایي چې کله دا دعا قبوله شوه او په سجده کې زه نه دا روح الله تعالی واغستو نو حدیث شریف کې دا راغلی چې انسان په کم حالت کې وفات شي په هغه حالت کې به راپاسي. وایي چې کله الله تعالی د ده سره حساب کتاب کوو نو دی وایي په دې سجدې په حالت کې راپاسو. وایي الله تعالی فرشتو ته داسې ووایي چې لوی حساب کتاب خو وروسته کېږي، خو د هغې نه مخکې ما تاسو ته یو ځل ویلي چې یو علیین دی یو سجین دی. نو الله تعالی ورته چې دی هغه علیین ته بوځئ او په مزو کې به وي، خو زما په رحمت باندې بس بوځئ چې زما د رحمت په وجې نه جنت ته داخل شي. وایي دې بنده الله تعالی ته ووایي چې په عین اعمالي، لکه چې ته ما په خپل رحمت باندې جنت ته بوځې نو زما هغه عملونه څه شوه 1500 کاله چې ما عبادت کړی. وایي الله تعالی ورته چې راویې ګرځو چې راویې ګرځو. وایي الله تعالی ورسره حساب کتاب شروع چې زما دا نعمت زما دا نعمت زما دا نعمت. او د ټول نه غټه خبره دا ده چې دا د انارو بوټی چې ما راخېجولی و دا چا راخېجولی و؟ وایي دې بنده ورته چې دا تا. وایي دا رزق بله چا درکو؟ وایي تا راکو. وایي دا د عبادت توفیق چا درکړی و؟ لکه تا په خپله باندې سجده لګولی شوه؟ وایي نه. وایي دا توفیق بله چا درکړی و؟ وایي دا راله تا راکړی و. وایي دا په سجده کې مې روح چا واغستو؟ وایي یا الله دا تا رانه واغستو. وایي دا په دې قبر کې ما د وسه پورې چا وساتلې؟ وایي الله تا وساتلم. وایي چې دا هر څه زما په فضل باندې شوي دي نو بس دا د دې په بدل کې شوه او زه جهنم ته بوځئ.
و چې کله دې سره روان کو دې را وګرځېدو چې الله تعالی ایو زه په خپل رحمت باندې می جنت ته بوزه و الله تعالی وته چې ګوره په عمل باندې ته جنت نشې تللی که زه سره حساب کتاب شروع کړم نو زما دومره نعمتونه دي چې د هغه ستا عبادت لږ دی او د ټول نه اهمه خبره دا ده چې دا موږ چې توفیق راکوي دا خو الله تعالی راکوي لکه اوس موږ دا درس کوو دا د الله په توفیق کوو دا تاسو چې ناستئ د الله په توفیق ناستئ کنه که الله تعالی زموږ توفیق لري کی نو څوک په یو ځای کې څوک په بل ځای کې نو په خپل عبادت په غاویره کېږي نه نو ځکه الله تعالی فرمایي چې واتقوا الله د الله تعالی نه ویریږه زندگی زما د مرضی مطابق تیروه نو دا سبق ته موږ ته میلاو شو چې موږ څومره عبادتونه کوو نو ګوره موږ به د الله شکریا ادا کوو چې الله دا خو ته توفیق راکړو او کته توفیق نه وی راکړي نو ما د عبادت نشو کولای نو په هر حال کې د الله شکر پکار دی او الله ته ځان محتاج او غنل پکار دی او د الله نه دا دعا پکار دی چې الله په خپل رحمت سره موږ جنت ته داخل کی زموږ اعمال او منشته الله تعالی دې زموږ په ټول په حال باندې رحم وکړي نو دې آیات کې الله تعالی دا فرمایي واذکروا الله ذکر کوي د الله تعالی فی ایام معدودات پاغه سو ورځو کې چې د شمیر ورځې دي فمن تعجل چا چې جلتی وکړه فی یومین پاغه دو ورځو کې فلا اثم علیه گناه نشته پاغه ومن تأخر او څوک چې پاتې شو په مینا کې فلا اثم علیه گناه نشته پاغه لمن اتقى دا د هغه چا د پاره چې د الله تعالی نه یریږي واتقوا الله ويرګي د الله تعالی نه واعلموا او پوه شئ انکم الیه تحشرون چې تاسو به هغه طرف ته واپس کولای شئ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك ولا يملكها إلا أنت برحمتك يا أرحم الراحمين